دغه چل ما کړی دی څه خبره خو پکې نه وه ناڅاپه راتله او د یو سړي یو شی رانهول. البته دلته کې چې کوم موږ ته کم تکلیف دی نو ولې ناجیزه خو موږ ټول کوو ګاډی چې راځي په روډ کې به ودرېږي که نه. د سوات په علاقہ کوکاری بازار کی ایسیچو بختی الله خان د تجاوزاتو خلاف اپریشنوں کو د کوکاری د کوز اډینا تر ډسپنسری پورې ټول د روډ په غاړه آباد یا خودي شوي سامانونه لري کړل. خو په دغه بازار کې د میانو خرڅولو دکاندار وایي دړه دی خو راوته او خو بلختي له پاسه او په روډ له پاسه نه بل خبره ده چې ایسیچو صاحب راووتو نو ایسیچو صاحب له پکارو چې موږ ته یو 2-3 څلور ورځې مخکې وینا کړې چې یاره بهي ستاسو دا شی چې کوم دی دا غیر قانوني دی او دا شی چې کوم دی خپل حدودو ته دننه کوي شاته یې کوي نو موږ به شاته کړی هغه چې راووتو پولیس ورسره او لکه مطلب دا خبره ده په خپله به دې شي شروع وکړه او دا شی ټول وران کړو نو نن مطلب دا خبرې دا دی چې لکه ټیک ته هر سړی ځانه د حلال رزق کوشش کوي نو دوی له پکار وه چې دوی موږ ته وینا کړې چې بهي دا شی چې کوم دی دا روډ یې بند کړی روډ تنګ دی او تاسو مطلب دا دی دا شی شاته کوي بل د دې شي لاندې موږ روډ ته راوځو خو لښتی دی او د لښتي صفایي موږ په خپله که یو طرف ته د دکان مالک دغه کار باندې بد ویلي خو بل طرف ته په بازار کې عام خلک او دکاندارانو د کار باندې د ایسیچو شکریا ادا کړي خو ځینې خلکو پکې د دکاندار ملګرتیا هم کړې ده. هغه یقینا کېږي لکه کوم تجاوزات کېږي هغه خلک هټوي لیکن د دې لپاره خلک یو نوټس ورکړي یو وینا وکړي پیغام ورکړي د هغې نه پس راشي او تجاوزات چې دی هغه لرې کړي نو فورا एकदम راتلل او دغه شانتې خلک خفه کول او د خلکو نه چې دی تپوس نه کول او ډایرکټ چې دی دغه شانتې کاروایي کول د دې مونږ مذمت کوو. ډېر ښکلی کار یې وکړو دا صفایي مفایي وشوه دا ګاډي ماډي اوس یو سړي مخې ته ګاډۍ ښودي ګاډی به چې راځي په روډ کې به ودرېږي که نه نو ډېر ښکلی کار یې وکړو. ولې ناجیزه خو موږ ټول کوو ناجیزه خو دا ټول کم یو ټپلې اوس پولیس ښه کړي که بد کړي دا راته دا اوس هغو ښه کړي اوس به د هغو ته ښه ښکاري ځکه چې هغو ته دا شی ښه ښکاري دا خو ښه کړي دي البته دلته کې چې کوم موږ ته کم تکلیف دی نو موږ له دا لر کول پکار دي روډ د دې نه بند دی هر څه د دې نه بند دي دکانونه د دې نه بند دي څه نه بهر دی بین ته او دې ته دا لښتی پکې راولی چې دا دیوال پکې راولی حکومت هم دا ذمهواري ده چې مخکې خلکو له هفته مخکې 10 ورځې اطلاع ورکړي چې دوی خپل دې ته هغه نښه وکړي او دوی مخکې راشی د دا کړي نو داسې ناڅاپه راتله او د یو سړي یو شی رانهول دا ظلم دی. دا دې ورسره ښه وکړي دا روډ یې ورزده کړو پوه شوې او دا روډ ډېر تنګ شوی ښکلی کار شوی ولې چې ملک اوس پاک شو ښه کار شوی که د روډ باندې چې کوم دغه و غیر قانوني هغه لرې کړو. دا اړه ده که نه سړی به چې موټر او ټیک نشي کولی یا بل څه نشي کولی دوی له دا پکار دي خپل سامانونه دي د دوکان طرف ته یا یو تن راغلی روډ ته راوتی دی نن زموږ په دې کوکارۍ کې دا جګونه یې صفا کړو ډېر خوند یې وکړو ثابته کوکارۍ کولی شو که څه موټر راځي بل راځي نو په ځای به ورځېږي او خوند یې هم وکړو ډېر ځایونه پکې صفا شو پرنجې لر شوې د نورونو مخې صفا شوې او پولونه لر شو او نالۍ به اوس هم صفا شي او نالو هم ډېره مسله ده او دغه شان په دې اډه کې داسې غیر قانوني ځایونه رابند شوي داسې اډې سایډ ته نو هغه یې لږ دا یې ډېر غټ کار وکړو. د کوکاری بازار اپریشن په حوالې سره د بازار صدر هم دغه کار ته ښه ویلي دي چې دا یو ښه کار دی او چاله هم نه دي په کار چې غیر قانوني آبادي وکړي. چې اوس دې خلکو ته د مخکې نه 2 میاشتې مخکې دې ته نوټس ورکړی و چې یاره تاسو د خپل سامان اخوا کوئ چا چې په لښتو باندې لنټري کړي دي چا چې پترې بهر راویستي دي هغې لګولي دي دې ټولو ته ویناګانې کړي زباني خو هر سړي ته دا عدالت نه دی تحریري بیان ورکړی شي موږ دا بازار صفا کړی دی موږ لښتې صفا کړی په لښتي باندې خلکو لنټرې کړې وي نو دا خو زموږ د خلکو فایده ده چې د لنټر نه څخه بین راخیږي ماشي کېږي هر قسم مریضون د هغې نه ولاړېږي نو دوی موږ ته لنټرې ته ماتې کړې موږ دا دغه دننه کړو اوس که چا د لښتي له پاسه غیر قانوني لنټر کړی دی نوټس پکې چا راوستی دی په غیر نوټس نه دا ماتول غواړي کومو کسانو چې کیبینونه بهر راویستي وو کاونټر یې بهر راویستې وې هغه موږ دننه کړې یاره دا موږ بد خو نه دي کړي دا خو موږ صفایي کړې ده بازار صفا شو بازار کې تکلیف و دواړه غاړې ته به ګاډي ودرېده د هغه موږ لرې کړو تاسو ښکته ځان له اډې والی ښکته شئ ډبو والا په 2 ګاډي 3 ګاډي باډه کې ولاړو موږ د هغو سره خبره وکړه د ډبو صدر سره هغو د خدای خوشحاله کې هغه چې بالکل موږ به یو ډه بس ودرو نور باډه کې دننه ولاړي نو کم سړی د دې خلاف څه خبره کوي نو هغه بالکل غلطه وایي. د کې تنظیم ممبر راجا کوثرایت وایي چې موږ د علاقې د فلاح لپاره هلې ځلې کوو چاته نقصان رسول نه غواړو بازار کې نالې د ګن نه ډکې شوي دي او دغه صفا کول ګران و د ایسیچو په دې هلو ځلو باندې خوشحاله یو. نو د ټول نه اولنۍ خو کله چې زموږ د ایسیچو کوکارۍ ته راغی د نن نه 2 میاشتې مخکې دی وګرځېد د دې ټولو ته ویناګانې وکړې چې یاره ستاسو دا کلی دی دا ډېر اډه یو ګډه وډه ده ټوله تنګه ده سیډونو ته ګاډي ولاړ دي هر قسمه که ټیکسي والا دي
که هر سوالیا راغلي ګاډي ودرولې دي دکانداران راوتي دي هغو ځان له په لختو له پاسه په دې لینټر اچولي دي هر سړی د کړي نو د هغې باوجود بیا نن زمونږ میټینګ مقرر کړی شو چې په هغې کې زمونږ د تنظیم ملګري وو په هغې کې نور د کلي مشرانو د بازار صدر وو پکې د اډو صدر وو پکې چې دا ټول ملګري راغونډ شوي او د دې ټولو مشترکۍ او فیصله وشوله چې یاره موږ خپله صفایي غواړو خپل کلی موږ د مرضونو نه بچ کول غواړو نو په هغې باندې شروع شوه تجاوزاتو باندې شروع کړه ټول د کوکارۍ د اسپتال نه والا د کوزې اډې پورې کوم ځای کې چې خلکو دا ځایونه رانیولي وو په هغې باندې دې لختو باندې خلکو لینټرې کړې وې د واسه والا به رالو د دې به صفایانې نه کېدلې ګندګیري ډېره بنتیایي سیوا شوه نو زمونږ د ایسیچو صاحب په مرسته باندې دا ټول خلک راووتو او دا د کلي دا هر قسمه سړی ورسره و ایسیچو سره روانو او ټول تجاوزات یې ختم کړو په دې کې خو څه بده نشته دی. په بازار کې د اپریشن وروستو ځینې خلکو په دې کار باندې د خفګان اظهار کړی و چې ایسیچو له پکارو چې لاول یې وینا کړې وه او بیا که چا حکم نه وی منلی نو که وران شوی وی نو خفګان به مو نه و خو په جواب کې ایسیچو بختي الله خان وایي دې خلکو ته ما د دې نه مخکې د ټولو خلکو ته ما ویل چې تاسو دا کوم روډ کې چې کوم تجاوزات دي دا په خپله سیټ کوي د هغې باوجود دا 2 میاشتې ما ناکامه کړو نن باقاعده ما د دې علاقې د مشرانو سره د دې ځای د فلاحي تنظیمونو سره د بازار د صدر سره د دې ټولو سره موږ میټینګ وکړو او دا ټول په جمع وو چې یاره دا تجاوزات چې دي دا موږ ته ډېر زیات تکلیف دی تاسو زموږ سره په دې کې دا لرې کړم دا به ډېره بهتره وي زه کلی ما باقاعده چې چا په سرکاري املاک له پاسه په روډ له پاسه چا سشه جوړ کړی ما ورته ویل باید شورا ته د دې نه په روډ کې تنګواله راځي مشکلات جوړېږي خلکو ته مسلې جوړېږي دغه چل ما کړی دی څه خبره خو پکې نه وه ټول خلک را سره وو د علاقې ټول معززین را سره وو مشران را سره وو د بازار صدر را سره وو د دې ځای فلاحي تنظیمونو ورسره سره وو په ګڼ تعداد سره موږ راغلو او ستاسو نه مخې وه که یو طرف ته ځینې خلک ګیله کوي چې لاول وینا پکار وه بیا ورانول خو بل طرف ته ایسیچو بختي الله خان وایي چې دې خلکو ته ما 2 میاشتې مخکې ویناګانې کړي او نننی کار ما خو ټیک کار کړی دی چې پکې ما سره د علاقې مشران سیاسي او سماجي کارکنان هم شامل وو نننی پروګرام تر دې دمه په یو بل پروګرام کې به بیا د یو نوي خبر سره راځم تر هغه وخته خپل رور سمدان جوم ته اجازه راکړئ په لوی الله مسپارم د الله په امان